أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة الحج شروع ابتدا کی منگا ویلو د شرک فعلی او اعتقادی رد په دلایلو مختلفو باندې شروع د صورت په قیامت په حال داغي په هیبت بیانولو سره ده. ډېر هیبتناک ورځ ده، زلزله یا حقیقتاً و یا داغی هیبت مرادو داسې هیبت والا ورځ ده چې کچرې دا ورځ داسې څوک پکې داسې وي چې هغه پی ورکوونکي نو هغه به د خپل بچي نه بیزاره شي، د هغې نه به غافله شي، هغه به دغسې پرېږدي. او کچرې د چا امیدی حملی هغه به وزیږي، اسقاط به وشي د ډېرې سختۍ د وجې نه. تبینې خلق په نشه کې بنئ، دا د الله عذاب سخت دی د هغې د وجې. دنیا حال ذکر کوي، بعضې خلق داسې دي د الله په توحید کې جګړې کوي، په ناپوهۍ باندې او د شیطان تابعداري کوي. الله رب العزت په ده باندې دا فیصله کړله چې دا شیطان او د شیطان ملګري به جهنم ته ځي. د انسان د پیدایش تذکره کوي، او تاسو قیامت نه منئ نو څنګه نه منئ؟ اول خپل پیدایش خو یاد کا. الله وی منگا تاسو د خاورې نه پیدا کړی، بیا نسل چلیدل نو هغه د نطفې نه، بیا د علقې نه، بیا د مضغې نه، بیا مخلقه او غیر مخلقه. دارنګې په رحم د میاندو کې تاسو پاتې شوي یئ د یوې نیټې پورې، نو بیا الله وی منگا تاسو چې پیدا کړئ نو تابع وئ. لاسو خپو کار نه کاو، غوږونو سترګو کار نه کاو، رو تاسو لا ژوند درکولی کېده، طاقت درکولی کېده. بعضې پکې مخکې نه مړه شو، او بعضې داسې و چې هغه عمر وله ورکړی شو نو ځوانۍ ته ورسېدو، د ځوانۍ نه بیا جورورو بیا کمزوري شروع شوه، بوډاوالي ته ورسېدو. نو څوک پکې ډېر بوډاګان شو، نو داسې بوډاوالي ته ورسېدل چې بیا په خبره باندې هم نه پوهېدو، کم څه چې زده کړي و هغه ته هم هېر شي و. ځمکې ته ګوره، الله وی دا ځمکه وچه وه نو ما پې اوبه راورولې، په هغې اوبو سره دا تازه شوه، اوپره شوه، بوږه شوه، بوټي یې رازرغون کړو، ښایسته مختلف تازه. دا ټول څه کارونه چې الله کوي دا دلایل په توحید باندې دي، الله حق دی او یقینا الله به ژوندي کوي مړي. دا د قیامت باندې بل دلیل دی چې ګوره څومره کارونه الله رب العزت کړلي، نو دا دوباره ژوند نشي کولی. ځمکې ته دانه لاړه شي او د هغې نه بیا
بوټی راوخیږي او هغې کې بیا هغه دانې ولګي او ته د ځمکې نه پیدا یې نو ته به ولې بیا نه پیدا کېږي نه راپورته کولی کېږي قیامت حق دی شک پکې نشتی الله رب العزت به د قیامت په ورځ باندې قبرونو والا راپورته کی روح به د بدن سره یو ځای کی راپورته به کی الله قادر دی په دې باندې وصایتونو کې وایي بعض خلک بیا هم لګیا دي جګړې کوي د الله توحید په باره کې لګیا دي جګړې کوي د الله توحید نه مني علم دلیل ورسره شته نه کتاب ورسره شته نه حق ورته وی نو ثانیه عطفه ډډې تاوي تکبر کوي فخر غرور کوي او انکار کوي دې دپاره چې نور خلق هم گمراه کی په خپل هم گمراه نو نور گمراه کوي نو چې څوک داسې یې نو دنیا کې ولا شرمندګي ده او د قیامت په ورځ باندې عذاب سوځونکی کله چې ولا هغه عذاب ورکولی کېږي نو ویلی کېږي بوته دا هغه څه دي چې تا خپل ستا لاسونو مخکې رالیږلي وو الله رب العزت هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده باندې نه دی بیا انسانان چې ګوري نو دی شک کوي په شک کې اخته دي ګوره چې دا به داسې او که دا به داسې وی منم او که وی نه منم دا به زما دپاره ښه او که خبرئ نو دی په یو اړخ باندې رواني په شک کې روان دی په یو طرف باندې روان دی د الله بندگی کوي نو هم په شک باندې کوي دی د خلک خبره کوي دی په د سوري او د غرمو په دې پیون باندې روان دی چې کم طرف ته د فایده ورته میلاویږي جو هغه طرف ته ځي که خیر ورته میلاو شي وایي دا جو د ښه ده نو او که خیر ورته میلاو نشي نو لاړ شي تاواني شي لاړ شي گمراه شي بل طرف ته لاړ شي دا خسران مبین دی ورپسې تذکره کوي د رد د شرک دا خلق د الله نه سوا هغه چاته را مدد شوی چې نه ول هغه فایده ورکولی شي نه نقصان دا غټه ګمراهي ده چې د الله نه سوا سړی بل چاته را مدد شوی بیا وایي دی اواز کوي بل چاته کوي چې د هغې نقصان د فایدې نه زیات دی نقصان یې د فایدې نه زیات نږدې دی ډیر بد مولا دی او ډیر بد ملګری دی دغه مؤمنان خلق د هغې تذکره کوي چې الله به جنت ته داخلی چې ایمان راوړی عمل صالح یې کړلی الله کوي څه چې غواړي ورپسې خبره کوي من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره دا خلک وایي د ده سره الله امداد ولې کوي په دې باندې اسې سوځي وچ پوچه سوځي ور نشته سوځي نو الله رب العزت د هغې غصې د ختمولو د دغې سوځېدو نه بچ کېدو چل ښیي بعضې علماو مختلف توجیحات پکې ذکر کړي د چا چې دا خیال چې الله دې د دې پیغمبر سره امدادو نه کی الله دې د دې مسلمان سره امدادو نه کی په دنیا کې او آخرت کې نو پکار دی یو خبره لنډه مختصر ده چې اوچت طرف ته دی رسۍ زوړند کی او هغه رسۍ دی راولي او خپل مرۍ ته دی واچي ځان دی خپه کی ځان دی تیزندی کی ځان دی مړ کی خلک وایي مړ شه چې غصه دی ختم شي ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیظ دا غصه په دې باندې به ختم شي که نه مختلف توجیحات دي رستو بیا وایو انشاءالله ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدى ولا کتاب منیر او بعضې د خلکو نه هغه دي چې جګړې کوي د الله په باره کې د الله د توحید په باره کې د الله د وحدانیت په باره کې بغیر علم
په ناپوهۍ باندې کوي لګیا دي جګړې کوي یا بغیر علم بغیر د څه علم نه علم ورسره نشته پوهه ورسره نشتی ولا هدن نه ورسره هدایت شته ولا کتاب منیر نه ورسره کتاب ښکاره شته نه ورسره دلیل نقلی شته نه دلیل عقلی شته اس قسم دلیل ورسره نشتی ثانی عطفه تاوی ډډې خپلې تاو کې خبره وته وکړي نو دی به تکبر د غرور د فخر د وجې نه تاو شي نه مانم وایي داسې نه ده وایي ځان به تاو کی لیضل عن سبیل الله د پاره دی چې خلک ګمراه کړي د نیغې لارې نه ته ته خبره وکړې دی به ځان تاو کی نو دا نور خلک به دا ګمان وکړي چې آو دی په رښتیا دی او دا نور خلک دا کومه خبره چې کولی کېږي دا صحیح نه ده په دې خبره باندې دی خلک ګمراه کوي مخکې فرعون خبره ذکر شوه فرعون ته چې کله موسی علیه السلام خبره وکړه دعوت یې وله ورکړه نو هغه ځان له تاو شو ولا مستکبرا وایي شا یې کړه ویې وګرځېد تاو شو کله د غصې د وجې نه سړی تاو شي کله د نه منلو د وجې نه سړی تاو شي اوس د هغې دپاره سوچ او فکر کوي چې چل وکړم دا یې څه دپاره کوو دې دپاره نه چې فرعون خپل ځان د خپل ځان غم ورسره نه نه وې خلک را نه وړي خلک به رانه واوړي کار به راله جوړ شي نو خپل خلک ځان سره ساتلو دپاره دی دا تاویږي کله څه وایي کله څه وایي کله موسی علیه السلام باره کې وی پرې مې دی چې مړی کم قتل کم کله یو سوی کله بل سوی نو ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله دې پاره چې خلک ګمراه کړي د نیغې لارې نه د الله د لارې نه له فی الدنیا خزي د ده دپاره په دې دنیا کې شرمندګي ده نن یې خدا چلو کو نو سبا به دا ښکاره کېږي نه څه دی دروغ وایي غلط وایي ونذیقه یوم القیامت عذاب الحریق او بس کو دتا د قیامت پر ورځ باندې سخت عذاب سوزونکې الله په دمه یې موږ وسکو که قیامت پر ورځ باندې عذاب سوزونکې پې وسکو ذالک بما قدمت یداک نو هلته کې چې کله ولا عذاب ورکولی کېږي نو ورته ویلی کېږي به هم دا په سبب د هغې چې مخکې لېږلي لاسونو ستا لاسونو چې کوم څه لېږلي را لېږلي نو هغې د وجې نه دا تا ته میلاویږي وان الله لیس بظلام للعبید او یقینا الله نه دی هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده باندې ظلام په معنی زی ظلم وایي الله نه دی هیڅ قسم ظلم کوونکی په هیڅ بنده هیڅ چا باندې الله ظلم نه کوي دا څه چې کولی کېږي خو دا ستا د عمل نتیجه ده وایي چا پخپله نو ګیله سله ده بله ومن الناس من یعبد الله علی حرف بعض د خلکونه هغه دي چې بندګي کوي د الله علی حرف په شک باندې علی حرف په یو اړخ باندې په یو طرف باندې حرف دی وایي حرف ته حرف ځکه وایي دا په طرف کې واقعي وي فإن أصابه خیر که ورسید ته خیر اطمئن نه به نو دی مطمئن شي په هغې باندې دا خو مې خټ دین راټینګ کړلی ښه وإن أصابته فتنة که ورسید ته فتنه مصیبت ورته ورسید عذاب ورته ورسید څه دنیا کې ورته څه ټکر ورسېده څه نقصان ورته ورسید انقلب علی وجهه نو دی واپس شي په خپل مخ باندې خسرت دنیا والآخرة نو تاواني دنیا آخرت کې ذالک هو الخسران المبین او دا تاوان دی ښکارا چې دین په لحاظ سره سړی لاړ نو د دنیا او آخرت تاوان دا غټ تاوان دی بیا دنیا کې یو سړی نه مال او دولت ختم شو د دقسې یوازې پاتې شنو دا تاوان نه دی اگر چې دنیا کې تاوان حسابیږي لیکن اصل تاوان هغه دی چې هغه د آخرت تاوان دی بعضې خلک لګیا یې د الله عبادت چې کوي هغه په یو شک باندې کوي
اے زما ګوره مزه مانځله به لاړ شم وبه ګورم که دا مونځ ښی که نه ما ته اوس فایده میلاو شي که مونځ ښه نه وي نو پیدا میلاو نه شي راغی مانځله راغی نو کله کله داسې وشي کله سپلۍ ورکې شوې جماعت ته راغلی مانځله راغلی سپلۍ دې ورکې شوې یا بیا د سره اړو مونځ نه کوم یو سړی هغه وی هلکه دا مونځ ما به ښه نه دی راغلی چېرته ښه کله چې ما مونځ کړلی نو څه نقصان راته رسېدلی خلکو وی نه نه داسې نه کېږي دا خو هسې ته په هسې یو شک دی راغی مونځ یې چې وکړو چې واپس لاړ کور ته وی غوایي ورک شوی دی وی ما ویلي نه و دا مونځ ما باندې چې ته ښه نه دی راغلی ښه سم را باندې نه دی راغلی مونځ دا د شک دی ولې دا مونځ یې که نه وی کړی نو دا نقصان به درته نه رسېدو کم څه چې د الله طرف نه لیکلی شوي هغه به رسي خامخا او کله دې مانځله راشي مونځ چې وکړي نه ته څه فایده میلاو شي مونځ یې کاوه په لار باندې چې راغی نو واپس چې ووته نو دغه ځای کې چې ته څه وموندو وایي زه مونځ ښه دی ښه مانځله بیا تله ښه دي په کار دی د دنیوي اغراض وراغستی دی ښه کله د څه ورک شو نو خفه دی لاړو وایي زه بیا یې نه کوم او کله چې څه وموندو وایي زه دا ښه دی دغسې نور خلکو به دا قصې کولې بعضې خلک یې منافق سړی داسي د الله بندګي مې وکړه وایي نقصان راته راورسېد نو دی هم په شک کې لګیا دی فإن أصابه خیر که ورسېد ته خیر اطمئن نبي نو مطمئن شو په هغې باندې وإن أصابته فتنة او که ورسېد ورته فتنه مصیبت ورته ورسېد انقلب علی وجهه نو واپس شو په خپل مخ باندې په خپله مخه لاړ مخکې دور کې دا قصې به هم وي منافق سړی چې هغه یې داسې چې دنیا پسې ګرځي دنیا پسې عملې وي د هغه هر عمل هغه د دنیا دپاره مخکې سورة بقره کې یو ځای کې تېر شي ابتدا کې وایي کله چې رڼا شي په دې باندې فإذا أظلم عليهم قاموا کله چې تیاره شي نو دی ودرېږي او کله چې عصا لهم مشوا فيه او کله چې رڼا شي نو هغې کې روان شي نو یوه خبره چا بله کوله دا سړی روان دی نو چېرته ځي دی هرې جنازې له ځي او چې کومه جنازه کې ورته ښکاري چې دې کې پیسې میلاوېږي نو هغې له روان دی او کومې جنازه کې چې ته نه میلاوېږي وایي دې کې څه نشته نو هغې له بیا نه ځي دی دنیا دپاره ځي مونځ کوي دی هم د دنیا دپاره کوي بعضې خلک یي بعض جماعتونو کې پیسې به ورکولې مخکې به 100 روپۍ ورکولې بیا 50 شوې اوس پته نشته څو ورکوي دې جماعت له راځئ نو دلته کې به تاسو له پیسې هم درکوو دا مونځ چې کوي نو دا به د الله دپاره نه کوي دا به د پیسو دپاره کوي بعض ځایونو کې شته داسې نو هلته کې پیسې ورکوي دا پیسې به تاسو له درکوو راځئ دې جماعت ته راځئ دې نور ته مه ځئ نو هلته کې چې پیسې میلاوېږي نو دی هلته کې روان دی که نه یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ينفعه دی آواز کوي د الله نه سوا ما لا یضره هغه چاته چې نه د لر ضرر ورکولی شي وما لا ينفعه هغه چاته چې نه وله نقصان ما لا یضره هغه چې نه د نقصان ورکولی شي وما لا ينفعه نه د له فایده ورکولی شي نه چاله فایده ورکولی شي نه نقصان دی هغې ته آواز کوي د هغې بندګي کوي د الله نه سوا د هغه چا بندګي کوي هغې ته آوازونه کوي او ما ته راورسېږي
او پیر بابا راورسیږي، لوی ځوان راورسیږي، پلانکیا راورسیږي، په نیکۍ راورسیږي، دا به وي مخکې. او دا خبرې ډېرې داسې چې ختمې شي دي، زموږ په دې علاقه کې څوک نه پېژني اوس. دا خبرې پخوا کېدې. الله رب العزت هغه خبره یادوي. دا خبره د ډېرې زمانې پخوانۍ دور نه ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نه مخکې هم دا خبره روانه ده، خلکو به دا کولې که نه. دا زموږ د یادو خبرې دي، خلکو به دا کولې. یا پیر بابا په نیکۍ راورسېږي، اوس هم خلک وایي، خو خبره ډېره کمه شوې ده. یا لوی ځوان یا بل ته وایي پیر دستګیر او څه دا نومونه وغیرې ایښودي دي. نو الله وایي یدعو من دون الله، دی آواز کې د الله نه سوا ما لا یضره، هغه چاته چې نه وله ضرر ورکولی شي، و ما لا ینفعه، هغه چاته آواز کوي چې نه وله نقصان نه وله فایده ورکولی شي. که دی ورته آواز کوي نو فایده وله نشي ورکولی، او که دی ورته آواز نه کوي نو هغه وله نقصان هم نشي ورکولی، یا نقصان ته نشي اړولی، فایده وله نشي ورکولی. ذلک هو الضلال البعید، دا د ګمراهي ډېر لرې د حق نه، دا ګمراهي ډېره د حق نه لرې شوې ده. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، دی آواز کوي خامخا هغه چاته کوي ضره چې نقصان د هغې اقرب من نفعه ډېر زیات نږدې دی د فایدې نه. لبئس المولا ولبئس العشیر، ډېر بد مولا دی او ډېر بد ملګری دی. از یو اشکال راته مخکې وی نه فایده ورکولی شي نه نقصان ورکولی شي، دلته کې وایي نقصان یې زیات نږدې دی د نفع نه. څه مطلب؟ یدعو لمن ضره، دی آواز کوي هغه چاته آواز کوي چې نقصان د هغې د بلنې نقصان دی، چې وایي یا پیر بابا را مدد شي نو فایده کیږي که نه کیږي؟ فایده نه کیږي، خو لیکن په دې وینا باندې د مشرک شو، چې مشرک شو نو دا نقصان د شرک، دا نقصان چې دا ډېر غټ دی د فایدې نه. فایده به یا کېده او یا به نه کېده، او خبر ده کې نه کیږي پیدا، لیکن د خیال دغه دی. لیکن په دې خبره باندې د لاړ ګمراه شو، د مشرک شو، دا شرک یې وکړو. چې شرک یې وکړو نه دا نقصان ډېر نږدې دی د فایدې نه. دی ما ته رارسي نه لاړې. بعضې خلک وایي لاړ شه قبر ته، هلته کې سوال وکړه نو منظور به شي، او لاړ شه هلته کې و چکرې ووه، و پیرې تاو شه چې حاجت تی پوره شي. و دی داسې نه وایي، دی وایي لاړ شه و چکرې ووه چې ایمان درنه بلکل وځي، خالص کافر دي کی. او په یو پیر باندې چې کله د یو پیر د الله نه سوا بل ته مدد شوې بې اسبابو نه وایي، هغه چاته آواز کوي چې هغه د هغه وینا حق نه ده، هغه ته آواز جایز نه دی، او دی لکیا دی هغه ته آواز کوي، نو دا د دې خبرې دا نقصان ډېر نږدې دی د فایدې نه. یو آواز وی ولې ته چې چاته آواز کوي نو دا شرک نه دی. څه ای پلانکیا مال اوبه راوړه، نو ولې دا ته د بل نه امداد نه غواړئ؟ او دلته کې دی په دې قصو باندې نه پوهېږي، د ده په دماغ باندې، د ده په ذهن باندې، په عقل باندې پردي دي. یو د اسبابو د لاندې دي، یو د اسبابو نه ماورا دي، اسبابو نه اوچت. بعضې خبرې داسې که ته نږدې ته وی، مخامخ ته وی، لیکن هم شرک دی. مخامخ سړي ته وی ای زما په دې سر باندې دړلی دا جوړ کا، زما په دې غاښ باندې دړلی دا جوړ کا، ما باندې تبه ده دا ښه کا، دا جوړ کا. دا کارونه دا خو د الله دي. بچی مې نشته ماله بچی راکا، زوی نشته ماله زوی راکا، وغیره وغیره. دا بعضې خبرې که سړی مخامخ ته م وایي، خو دا د هغه په وس دس کې خو نشتي که نه. بعضې خبرې داسې دي چې هغه سړی لرې ته آواز کوي، یا پلانکیا را مدد شي، زما امداد وکړې،
مخکې ښځې به وې چېرته ډوډۍ به تنور کې ارتاوېده نو یا پیر بابا را مدد شي یا په لویه ځوانه په نیکۍ راورسېږي. دا خبرې د شرک وې. څوک بل چاته आवाज کوي بل چاته आवाज کوي او دا کارونه چې دا خدای الله کار دی. د دې نه هغه ته आवाज کوي مړ ته आवाज کوي یا بیا لرې ته आवाज کوي غایب ته आवाज کوي ناکله کولی شي. دا په اوس داس کې خو نشتی. یو سړی نږدې هغه دا سیدر تاویږي دا ونیسه هغه پی تویږي ورشه ورپسې مړ کا پی تویږي ورشه یو کوزي کا به شي. لیکن چې اوس شته نه سړی او دې نه ته आवाज کوي پیر بابا راورسېږي بنې کې راورسېږي پی تویږي نه یدعو لمن ضره اقرب من نفعه आवाज کوي هغه چاته کوي چې نقصان د هغې د بلنې ډېر نږدې دی د فایدې نه لبئس المولا و لبئس العشیر. ډېر ناکاره مولا دی ډېر ناکاره ملګری دی. ان الله يدخل الذين آمنوا یقینا الله داخله هغه کسان چې ایمان راوړي عمل صالح کړل جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه. ان الله يفعل ما يريد یقینا الله کوي څه چې غواړي. الله فعال لما يريد دی مخکې وایي فعال لما يريد الله کوونکی دی د څه چې اراده کوي. په هغې کې بیا ټیم ته ضرورت نه وي وخت ته پکې ضرورت نه وي. دا بل آیاتو توجیحات پکې دي اوږد دی بیا به شي انشاءالله. ومن الناس من يجادل في الله بغیر علم او بعض د خلکو نه هغه دي چې جګړې کوي د الله په باره کې د الله توحید په باره کې په ناپوهۍ په بغیر علم بغیر د څه علم نه ولا هدن نو سره هدایت شته ولا کتاب منیر نو سره کتاب کارشتي څه قسمه دلیل وسره نشتی. ثانی آیت فيه تاوی ډډې خپلې لیضل عن سبیل الله د پاره دی چې خلک واړي د الله د لارې نه له فی دنیا خزیون د لپاره په دنیا کې شرمندګي ده ونذيقو یوم القیامت او بسکو په د باندې د قیامت پر باندې عذاب سخت عذاب سوزون کې عذاب الحریق سوزون کې عذاب به وسکو دانه چې او وسکی خبره بخلاص شي خلاص نه شي دا بازي ذوق چې ده ذائقه دا سکل نو دا همیشه د پاره بیایي ښه. کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس سکون کې د مرګ ده نو مرګ به اوسکې نو دی بیا مړ بی سو پورې و مړی قیامت پورې مړی که نه دا نه چې بس مرګ اوسکه بیا ژوند دی نه که بل اخوا ژوند دی هغه بل ژوند دی دنیوي نه دی ښه. هغه داسې ژوند دی چې روح جدا دی بدن جدا دی بیا هم ژوند دی. بعضې پکې وایي دا خو ذایقه ده که نه ذایقه خو سکلو ته وایي نو سړی سکي څنګه خو بس په ژبه کې خو د ویې سکه خبره خلاصه شوه دا مرګ یې وسکه بیا خو ژوندی دی که نه وایي ژوند دی خو دا بل شان ژوند دی دا ژوند چې دی نو دا داسې دی چې روح جدا دی بدن جدا دی بیا هم ژوندی دی او کم چې د روح او د بدن دواړو یو ځای کېدلي نه هغه په دنیا کې دی او یا بیا په قیامت کې. ذالک مما قدمت یداک دا په سبب دی چې مخکې لېږلي لاسونه ستا وان الله لیس بظلام للعبید او یقینا الله نه دی هېڅ قسم ظلم کوونکی په هېڅ بنده. ومن الناس من یعبد الله علی حرف او بعض د خلکو نه هغه دي چې عبادت کوي بندګي کوي د الله په یو شک باندې په اړخ باندې په یو طرف باندې. فإن اصابه خیر که ورسي ورته خیر اطمئن نبي نو مطمئن شي په هغې باندې وإن اصابته فتنة او که ورسي ته فتنه مصیبت ورته ورسي انقلب علی وجهه واپس شي په خپل مخ باندې خسرت دنیا والآخرة نو تاوانی دی په دنیا او آخرت کې ذلک خسران المبین دا هغه تاوان ښکاره. یدعو من دون الله رابلی دا الله نه سوا ما لا یضره چې نه دله ضرر ورکولی شي ولا ما لا ینفعه نه چې دله فایده ورکولی شي. ذلک هو الضلال البعید دا ګمراهي ډېره لرې د حق نه. یدعو دا خلک رابلی لمن ضره خامخا هغه چاته چې نقصان د هغې د وینا اقرب من نفعه زیات نږدې دی د فایدې نه لبئس المولا ډېر ناکاره مولا دی او ډېر ناکاره ملګری دی.
دغه چې دی شرک ته رابلي شرک ته راکاږي ان الله يدخل الذين امنوا یقینا الله داخله یا کسان لري چې ایمان راوړي عمل صالح کړي جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه ان الله يفعل ما يريد یقینا الله کوي څه چې غواړي الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله بسم الله